بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو مرګرو د تاکال په علاقې کې 2 کال پهلا د جیدات په تنازع باندې دلشاد او د هغه ښځه قتل شوي 2 کالونه په دې فریقینو کې د رازینامې کوششونه شروع شوي دې حوالې سره نن د دې رازینامه شوې ده او د جرګې او د رازینامې یو تقریب دی د دې وقوعې ټول ډیټیل او د جرګوي مشرانو چې کوم میسج دی هغه به زه تاسو له در کوم دا ویډیو ډېره د عبرت نه ډکه ده ډېرې د عبرت خبرې دي پکې هغه سره ضرور وګورئ پتا کې چې څومره تکبر راځي دومره په خلکو کې شعور راځي او دا جنگ به ستړی شي په جنگ کولو دلته کې امن به ضرور راځي ارباب پرویز خان سره ولاړم دینه به پوښتنه کوو چې په 2023 کې کوم جګړه شوې وه دلته هغې کې څوک وفات او بیا دا دعوه په چا شوې وه تنازع هغې کې جی دلشاد او د دلشاد کور والا دا وفات شوي پکې څه د جیدات تنازع وه په دې باندې او وحید او د هغه بل ورور ساجد د دې باندې دعوه شوې وه او مطلب په دې کې نن دغه خبره راځینامه ده دا دلشاد چې کوم چا کومو کسانو باندې د دلشاد د قتل دعوه شوې وه دا د دې رشته دارانو د رشته دارانو جی رونه هم پکې شامل و دی کې نه جی رونه نو او دا خپلو اوښیانو ویشتی و دلشاد ټیک شو د دې دا ترور وه دا زنانه چې کومه وه دا دې ترور وه د دې وحید او د ساجد دي د دې دا ترور وه د دې زنانه په دې سره جیدات کیسه کېده نو په دې باندې جګړه او جی په دې باندې جګړه شوې وه دې کې بیا د ملزمان چې کوم دي نیول شوي کوم نه جی نه دي مقررانو نو دا رازینامه شکر دی چې مطلب تاسو دې ځای ته راورسوله بیا دا شروع څنګه شوه لږ راته دغه ځای نه ووایه شروع جي دې کې مونږ ډېرې منډې تړې ووالې د دواړو طرفینو نه مطلب دغه وکړو دا چې کم تنان مړه نو دې ډېر په مشکله سره مونږ کېنول عمرونه کم ذهنونه ولا خلکو خراب کړي وو ګډې وډې ورته ویلې چې تاسو به دا وکړئ تاسو به دا وکړئ خو الحمدلله مونږ دومره کوشش وکړو چې هغې کېنول د هغې ذهن هم جوړ کړو او دې خبرې ته نن کېنول او دې رازینامه کې تاسو سره په دې جرګه کې څوک څوک شامل وو مونږ سره پکې دې جرګه کې یو جي د نوي کلي انعام الله عارف الله بل د سناب خان او ارباب پرویز مولانا طارق حسین دې کې شامل وو او جی څونه ټایم ولګېدو جی په دې رازینامې کې یاره په دې کم از کم 2 کاله اس ډېر مشکل وخت خلکو سره خو د خپلو بچو د پاره ټایم نه خپلو کارونو د پاره ټایم نه دې له ټایم ورکول څنګه تاسو ډېر ګران کار نه والله جی ګران کارو خو به دې تم ټایم یوسې د الله رضا لپاره د الله رضا لپاره موږ چې دا هور ختم شي دا دشمنۍ زموږ د دې کلي نه الله پاک د ټولې ختمېږي خو دې کې مونږ ډېر زیات خپل کوشش او خپلې منډې تړلې مو والي در کشمیره پورې به دې کې مونږ تلي راغلي یو د هغې منت زاري به هم کوله او هغې به هم راوسته او کېنول به هم خبرې ته نو الله پاک نن رحم وکړو او زمونږ خبرې ومنو ده او دې شته راجوړ شو مطلب دا دی که څومره دشمنیانې تاکال کې دي یا په صوبه کې هر ځای کې دي مطلب که دې کې خلک جرګې کوشش وکړي نو دا رازینامې کې ټولې الله به ټولې کېږي ټولې به الله کوي مشکلات پکې صحیح ولې نه کېږي دا چې بس مشکلات جهالت ته جي جهالت ته خلکو نه جاهلان جوړ دي د خدای قرآن نه مني مطلب ګینې حق دا دی چې کینی وړ پړ معلومه شي مطلب یو خبره ختم شي وحید خان دا کم دوه مړي چې شوي وو که نه دې کې ستاسو فریق کې په څو کسانو دعوه شوې وه بسم الله الرحمن الرحیم زه وحید خان د امجد او د ساجد روح خبرې کوم زما په دې دوه نو باندې دعوه وه به زما د نوي نسل ته دا یو ریکویسټ دی بلکې یو منت زاری ورته کوم چې د هرې خبرې ډز نی خبرو په خبرو خلاصېږي خو به داسې مشکلات راشي چې بس انسان نه غلطي وشي خو زه دا وایم چې د هرې خبرې ډز نه دی جي او الله رب العزت دې زمونږ د کم مشرانو خاص کر ارباب پرویز صاحب الله دې په بچو خوشحاله کې زمونږ د منډه تړو والا محترم مولانا طارق حسین صاحب انعام الله صاحب سناب خان صاحب وغیره چې کوم کسانو پکې منډه تړو والا د الله دې هغې له اجر او ثواب ورکړي الله دې په بچو خوشحاله کې او مهرباني وکړي د هرې خبرې ډز نه لږ د خلکو ته دغه مشکلات یاد کړه چې دا 2 کاله یا 3 کاله تاسو څونه مشکلات تیر کړل دې مشکلاتو نه بچ کېدو دپاره صبر پکار دی یاره چې زه به درته یو خبر وکړم بدي ښه شی نه دی چې بدی کې څومره مشکلات مونږ وکړه نو تاسو په خودي یقین وکړه چې مونږ 2 کاله څنګه تیر کړي دي که نه چې سړي ته خپل ماما خپل تره خپل رور ورته تندی راچوي که نه لکه د بل په کور هم نه تېرېږي جي او چې بیا در باندې دعوې وي
نو دا ډیره سخت ژوند دی، ډیر سخت ژوند دی. مهرباني وکړئ د بدۍ نه ځان وساتئ، بدۍ نه ځان وساتئ، بدۍ نه ځان وساتئ. بدي ښه شی نه دی جي. کومو ستارونو باندې چې دعوه شوې وه د هغې د بچو سکولونه سبقونه کار روزګار دا متاثره شو دي ټول سره؟ یاره جي متاثره څه چې شناختي کارتونه یې بلاک شو، فارم بې نه جوړېږي، اسکول کې ورته داخله نه میلاویږي، راشن نه میلاویږي جي، در په در هر یو شیخ نظام خرابې جي. نو د داسې ژوند نه بیا فایده څه ده جي؟ هر طرف ته جي مشکلات نو ډېره سخته ده. د خلکو په د ټیک ټاک باندې ټوپکې چولي د بعضې خلکو چې دشمنیانې دي که نه، او خلکو ته دا خول غواړي چې دا ډېر ښه شي دی، ټوپک ګرځول څونه ګران کار. یاره جي هغه یو مشران یو متل کوي، واده کړی حل نه وي، نه واده کړی خبر ني. یو سړي ته چې دا پنج د دې ټوپک خو چتول جي اسان دي، خو د دې وروسته دا مشکلات چې کوم دي که نه دا ډېره ګرانه خبره ده جي. عام خلک اوس لکه مطلب زه به دا ووایم چې زه د شپې 1 بجه هم ګرځم 2 بجې هم ګرځم، داسې بیا تاسو ګرځېدی شوې؟ نه جي نه، موږ د ورځې نشو ګرځېدی جي. یو سړی چې د خپل سوري نه یریږي نو به څه د ورځې وګرځي او څه به د شپې جي وګرځي. په چا اعتبار نشي کولی جي، په خپل ډور نشي کولی، په خپل ماما پتره اعتبار نشي کولی. ډکې د همدغه شل وسواس چې الله دې نه کړي اوس مې دشمن ولي، اوس مې همدغه ډکې یری او د حکومت د سیټه جي. جي ټول نه غټه خبره خو دا ده، یو عزتداره سړی دا نشي برداشت کولی چې پولیس دې راشي زما کور کې دې ما ته وګوره دغه وکړي. دا ډېره بده خبره جي، پښتون دپاره جي دا مرګ دی. خو بس مشکلات داسې راشي، بس الله رب العزت موږ ټول د دې بدۍ نه وساتي جي. هسې که څوک پېژنې هم نه نو مطلب یریږي به چې ډېر جي ډېر به ته یریږي جي. دا ښه شی نه دی، بدي ښه شی نه دی جي. د کورونو څونه بېعزتي کېږي، تاسو د پولیس خبره وکړه؟ یاره جي ډېره بېعزتي کېږي، پولیس دا چا خاطر نه کوي جي. هغوی بالکل هغوی د قانون نه مجبوره دي جي. نه لکه همداسې موږ خپلې زنانه بازار ته هم نه لیږو او پولیس چاپه وایي بیا ټول پولیس ته په یاره جي زه به درته یو خبر وکړم چې دا ماشومان کله د شپې ودي که نه دا 10 11 بجې وي جي، او کله دوی په ور راکېږي دا ورونه د لمات کړي جي. دې ورځې نه د الله رب العزت هر سړی مسلمان وساتي. دا ډېره دا خبره د زنانه بېجابه وي جي، دا څومره بده خبره ده جي. دې کې لکه تاسو باندې د 2 مړو دعوې شوې وې که نه، لکه دا روغه ډېر ګران کار و د مشرانو دپاره چې تاسو دپاره هغه نور خلک رضا کړي. جی جی دې کې د مشرانو څونه کردار اوس تاسو دې دغه کې؟ یاره جي بس الله رب العزت ما خو د دې نامې واغستې، خاص کر با پرویز صاحب، انعام الله صاحب، مولانا طارق حسین صاحب، سناب خان صاحب، عارف الله صاحب، د الله د دې ډېر اجر ورکړي، الله دې په بچو خوشحاله کړي، الله دې ارباب پرویز صاحب د چاکه مشکلاتو کې یره دې الله پاک دې مشکل نه وساتي. دې زمونږ په دې دغه کې ډېرې منډې ترړې جي والي، ډېرې منډې ترړې والي، او زمونږ به انشاءالله همیشه لا او ته آیات په جي مونږ د دې دعاګو انشاءالله. دعوه په تاسو شوې په دې کیس کې که نه، اکثر خلکو چې 1 مړي یا 2 مړو دعوې پیو شي هغه نور رمضان شیر کړي وایي نه راځینامه نه کوم نور مړي به هم کوم. دا څونه مشکل کار دی؟ یاره جي دا د دې حل نه دی جي، دا ډېره مشکله خبره ده. لکه یو سړی خو نه پوهېږي، خو چې کله یو سړی نه یو کار وشي که نه، موږ مسلمانان بلکې خاص کر پښتانه کله چې یو کار وکړو نو بیا پې سوچ کوو، او چې کله پې سوچ کوو نو هغه وخت جي تېر یې. موږ خو اول کار وکړو بیا پې سوچ کوو، لکه بیا پې ډېر زیات پېمانه شي دا سو شو، خو به جي شوی کار بس الله دې باقي خیر کړي. کوم خلک چې په وړه خبره باندې جګړې کوي او دونه نقصان ورته رسي هغه خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ یاره جي زه به دا پیغام ورکوم چې یو خبره ته کوم مهرباني وکړئ، ژوند ډېر خوږ دی، د هرې خبرې جګړه او ډز نه جي. مهرباني وکړئ په مشرانو باندې دا خبرې حل کوئ، خیر صبر نه کار اخلئ. الله رب العزت په قرآن کې وایي که مفهوم یې داسې دی چا چې صبر وکړو زه بوله صبر بدله جنت دی جي، زه بوله جنت ورکم جي. تاسو چې کوم بهر کوم خبره وکړئ صاحب چې لکه اکثر روغ کې خلک دونه محنت وکړي خو بیا خلک پکې شیطانت کوي، هغه خبر لګوه. دا یو څه دی چې جرګه دې دپاره دا محنت کوي چې یاره کم از کم د 2 مسلمانانو باندې دا کوم هور بلیږي چې دا تې مړ شي او مخکې ژوند او مستقبل کې د دې دا بچي دی په خپله دا ژوند ښه شي او د دې هور نه خلاص شي، نو ایمان هم بچ شي او باقي د ځان هم بچ شي، مال هم بچ شي. بیا په دغه صورت کې چې کله جرګه دا کوشش شروع کړي نو د هر چا یو مد مقابل یو توړ وي، لکه د اسلام دپاره توړ کفر دی، د عمل صالح دپاره توړ چې کوم دی ګناه ده، صحیح شوه. اوس هم دپاره توړ چې کوم دی شیطان دی، تو د وسوسه ده. نو بعضې خلک دي کې دا کار شروع کړي چې کله دا فیصله را نږدې کېږي نو هر یو فریق سرې بعضې کس دې دپاره میلاویږي چې یاره ته خو دا روغه کې خو ګورې خیال کو چې دې روغه کې څوک داغي نه کړي، اصل هم کور روان دی چې نور د څوک سنت نه کړي،
او دا د چا چې کور روان شوی دی ته د 20 کاله 10 کاله د بدې شو په دې 10 کالو کې چې څوک ورته شیطانت کې د دوړو یو توړه ولا نه دروړي یو دړې چینی ولا نه دی وروړي یو د بیمار تپوس نه دی کړي خو دې دا کوشش کوي چې دا خبره ورته کوم چې دا ته د بدی پاتې شي نو دې شیطانه والد لپاره پکې فایده څه ده فایده دا چې دا سړی خو باقاعده په ځمکه پریوتی دی چې د جون نورم خراب شي او زه دلته مخکې ترقي وکړم خو دې ترقي نشي کولی ځکه چې دی د بل خیر نه غواړي دله به خدای خپل خیر نه ورکوي بیا چې کله جوړو شي هر چاته خپلوان یاران دوستان راځي مبارکۍ ورکوي خوشحالیږي پي بیا د سره چې کوم خاص کسانی ته د پې ښه ګماني بیا یې ځان لګي چې یاره یو خبره ته کوم جوړه دی وشوه بس ټیک ته د خدای قرآن دی هغې نه ته وړېدی نه شي خو لکه غلطي در سره وشوه دا بوج پتا نه کېدو چې پته یې کم کېښو دغه خلکو ته سم میسج ورکوي بار دغه اواز هم کوي دغه خلکو ته زه دا میسج ورکوم چې د روغې نه بعد دې فریق ته وایي چې روغه دې وشه خو تا باندې چې کوم بوج یې کېښو دی ښه کېنښو نو د دې دوه وجې کېدی شي یو خو دا سړی په خپله جرګیز نه دی چې کله سړی فیصله کوي د هغه د زړه نه خدای خبري چې یو مخ ته ظالم دی بل مخ ته مظلوم دی د دې ترمنځ انصاف زه کوم دا انصاف زه به سر ته رسوم خدای دې کې ته زما تعاون وکړې ته دا زړه راسې رپي د جرګې د مشر ته دې بمبرانو او چې کوي هم الله نه سوال کوي چې خدا ته دې دا کور جوړ کړي زما پکې هېڅ ذاتي مفاد نشته خو دا که چې بیا هم ولې دا ګوتې وړي دله دا پیغام زه ورکوم چې د پښتنو یو ډېر زوړ متل دی او ډېر زوړ روایت دی چې د بل چا کور ته چم موله خپل کور ته بلې چم راشي شکر ستاسو دا کوششونه چې کوم دی الله په ځای راوستل دغسې رشته دارانو کې دشمنیانې شروع شي او با پکې د مړو یو سلسله شروع کړي زموږ د پښتنو خو داسې یو کار دی که نه شکر دی د هغې په وجه باندې دې کې راضینامه وشوه دا خبره نوره مخکې لا نړه کومو خلکو چې روغې نه دي شوي هغې ته څه پیغام ورکوئ او ستاسو په شانتې د مشرانو په نورو علاقو کې څه کردار پکار دی د روغو دپاره نو الحمدلله دلته خو مشران زمونږ په علاقه کې لله فی الله منډه وایي اکثرو علاقو کې داسې وي چې د مشرانو خپل هم څه دغه ډیمانډونه وي د فریقونه خو زمونږ الحمدلله دا د خلیلو علاقه چې ده د دې مشران خپل وخت خپلې پیسې خپل ځان او خپل وسایل لګوي او د خلکو په جوړو جاړو کې منډې وهي نو خلکو هم پکار دي چې هغې د دې کور جوړول غواړي دی هم پکار چې خپل کور په خپله جوړ کړي مشرانو ته که فریقین غاړه کې نه دي او راضینامې ته آماده نه شي نو مشران غریبانان دغه منت زاري د نور خو زور چا سره نه شي کولی نو پکار دا ده چې یو غلطي شوې ده مونږ ته قرآني تعلیمات داري چې تاسو غلطي په غلطۍ سره بدي په بدۍ سره مه محوه کوئ بدي په ښه طریقې سره ختمه کوئ شرعي لحاظ سره زموږ د ټولو ذمواري څه ده که فرض کړو د دوو کسانو په منځ کې داسې څه اختلافات وي په هر مسلمان باندې څه امر حق دی چې یاره هغه د راضینامې دپاره کوشش وکړي نو قرآن پاک کې الله تبارک وتعالی مسلمانانو ته وایي چې ستاسو اکثرو مشورو او پټو خبرو کې خیر او برکت نشته مګر هغه مشوره هغه پټې خبرې صلاحګانې چې تاسو څوک صدقې ته آماده کوئ یا د یو نیک کار چاته حکم کوئ یا د یو دوو کسانو منځ کې اصلاح کوشش کوئ او دا کار محض د الله د رضا دپاره کوئ الله به تاسو ته اجر عظیم درکوي نو دا مونږ ته د رب حکم دی پکاره چې مونږ د خلکو خیر وغواړو هغې دپاره مشورې وکړو جرګې وکړو مرکې وکړو نو انشاءالله مونږ ته به هم خیري معاشره کې چې امن وي مونږ زمونږ اولاد به هم په امن وي که معاشره کې بد امني وي او ته د امن والا سړی نو ستا ته هم خیر نشته دی شاهزیبه دا کومه جګړه چې شوې وه دې کې ستاسو څوک څوک وفات شوي وو دې کې مور او پلار مې مور او پلار دې وفات شوي وو د دې څونه وخت شو د دې په حساب باندې بس دا چوړې میاشتې چې کومه راشي 2 کال شوله تنازع څه وه دغه خلکو سره د حیثیت تنازع وه ستاسو جی دا جرګې دونه کوششونه وکړل که نه لکه مطلب دا دشمنیانې د خلکو شروع شي او بیا تاسو خو واړه لکان دا بیا ټوپکې خلکو اچولي دې بارې کې څه وایي چې کم خلک دا ګوره ستا مور پلار وفات شوي که نه تا دا نه کم عمر کې دونه غټ زړه اوښولو راضینامه دې وکړه خلکو ته څه ویل غواړي چې د خلکو دغسې جګړې راضینامې کول پکار دي ولې نه دی کور پکار دی بس خامخا بس په عذاب شو دا 2 کال زیله شو نه څه خاندان مانندان موسی الله اسواج نه دا څه خاندان زمون تاسو کو به 2 کال کې بس خامخا بس اخیرا د روغه زیوه بس روغه د کیناستو ته څه کار کې شوې رنګ سازه دا 2 کال بیا کار له بدلی راتلی جی
مشکلات سانو چې کله دا روغه نه وه شوې هر وخت دې مړه کې یو یاره وه که نه چې بیا جګړه ونه شي نه ولې نه وه ښه سخته وه بس او بس ستا په عمر کې چې کم خلک داسې متاثره شوي دي هغې ته څه وی چې روغ یې وکړي مطلب ولې نه بس روغ او خامخا ځای ده که نه چې 100 کاله پسه مې روغ او ځای وي زمونږ د بنا دا بس بیان دی تا څو یعنې 4 عمدا یو بس دا یو بس تاسو ډېر کم عمره یې تاسو سره اوس کور کې نور څوک دي بس اوښې مې دی او 2 خویندې مې دي بس مونږ دی ګران کار دی چې خپل مور پلار چاته معاف کړي دقسې نورو خلکو له هم پکار دي چې مړي معاف کوي خلکو ته بس ګران کار نه دی بس څوک بس مجبوري ده د دې وجې چې ظلم یې کړی دی په خپل حق باندې وجلي دي ګرانو ملګرو د مشرانو خبرې تاسو واورېدې الله پاک دې اول خو به دعا کوو چې دا کم مشرانو په دې کې منډه ترنه والې ده دې کم فریق سره چې زیاتې شوی او دې صبر وکړو کم نور چې کم وایي راضینامې ته غاړه کېښوسته الله پاک دې ټولو له دې اجر ورکړي خو د دې خبرې هم تاسو واورېدې د دشمنیانو او د ټوپک ګرځولو نقصانات چې کم دي هغه هم تاسو واورېدل چې دا کم فریق باندې دعوه شوی وه چې کم مشکلات تیر کړي وو هغې هم تاسو ته بیان کړل واقعي چې نن سبا داسې وخت دی چې خپلو بچو له څوک ټایم نشي ورکولی د مهنګایۍ په دې وخت کې خپل د کور خرچې څوک نشي پوره کولی په دې وخت کې که څوک داسې مشران راځي او د چا په راضینامو کې کوشش کوي نو الله دې وکړي چې دغه خلک ورته غاړه ځکه کېدي چې دومره وخت چا سره نشته دا خلک چې کوم دي دا ډېر زیات قدردان خلک وي چې د دوو خلکو منځ کې د روغ خبر راولي نو زه به په شریکه به یو دعا وکړو چې څومره خلک دي او د چا بدیانې دي سر تاسو یو دعا وکړئ هغې حوالې سره چې څونه بدیانې د خلکو دي چې الله پاک د هغې هم راضینامې وکړي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین صلی الله علی النبی الامی الکریم یا الله زمونږ دا کلی زمونږ د علاقه پوره نړۍ کې چېرته هم دشمنی دي خصوصا د مسلمانانو یا الله دا په دوستۍ په ورورولۍ په مینه محبت بدلې کړي لږ ژوند دې راکړی یا الله دا هم د عافیت نصیب کړي یا الله دشمنو نه پریشانو نه مقدمو نه زموږ ټول مسلمانانو نه په امان کې وساتي دا زموږ د میډیا رونه چې دی یو ښه پیغام په دغه جدید وسایلو سره خلکو ته ورکوي د دې اجرونه دي ته په دنیا کې مو ورکړي په آخرت کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک